السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ خبئ. تاسو چې کوم دا مخامخ ځوان ښکارېږي څومره په مهنت سره څومره مشقت سره لګیا دي. د ده دا مهنت او مشقت صرف او صرف د یو ټیم نشي را پیدا کولو لپاره دي. د دې ځوان د ژوند کیسه صدارنګې ده چې د ده ناستا پاستا د غلطو خلکو سره د غلطو ملګرو سره وه. په دغه دوران کې دا د نشو او تماشو عادت شو. نن د ده هغه تماشي او هغه ملګري خو نشته، خو دا هغه نشي دا اوس عادت دی او د دغه نشي را پیدا کولو دپاره دا دومره مهنت مشقت لګیا دي کوي، ذلیله کېږي، په کلي په ډیرانونو په کوڅو ګرځي او دغه کباړونه راغونډوي او د یو ټیم نشه پې ځان را پیدا کوي. نو د غلطو خلکو سره د غلطو دوستانو سره د کېناستېدو پاسېدو دغه انجام یې په ژوند کې همیشه دپاره چې کله هم د ملګري انتخاب کوئ نو د ښو خلکو انتخاب کوئ. حمزه بابا ملګرو باره کې یو شعر فرمایي چې بعض ملګري خو خواږه غونته وي، بعض ملګري خو خواږه غونته وي، دا بعضي خو بیا زړه غونته وي. بعضي الف په شان ولاړي حمزه، بعضي الف په شان ولاړي حمزه، بعضي د لام په شان کاږه غونته وي. نو په ژوند کې همیشه دپاره چې کوم د لام په شان کاږه ملګري د دې نه ځان ساتئ.